د ډیسټرکټ یوت افیرز لخوا په تحصیل بشام مایره کې د مدرسې د ماشومانو دپاره د مدارس یوت ټیلنټ پروګرام په نوم یوه غونډه راجوړه کړې شوې وه چې مقصد یې د مدرسې په ماشومانو کې پټ صلاحیتونه رابرسېره کول وو. په دغه پروګرام کې د تلاوتي کلام پاک او نعت شریف مقابلې شامل وې چې پکې د مایرې د سیمې 40 ماشومانو برخه اخیستې وه. फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है. دغه غونډې ته راغلي یو ځوان په خپلو خبرو کې وویل چې د مدرسې په سطحه دغه شانتي تقریبات راجوړول مهم دي. د دې سره د مدرسې د طالب علمانو صلاحیتونه په ډاګه کېدی شي. چې نن سبا په عام لیول کې مونږ ګورو په سکولونو کې داسې قسم مقابلې کېږي، داسې مسابقې کېږي او طالبان ته پکې ایوارډونه میلاویږي. نن الحمدلله مونږ دا ثابته کړه چې موږ سره په مدارسو کې هم داسې طلبا شته او داسې طالبان را سره شته چې پکې داسې ټیلنټ شته که هغه موږ د دنیا ته رامخکې کړو نو انشاءالله تعالی هغوی یو دغه هم د هغوی مقابله نشي کولی او دا خو لا لږ وو. که موږ ته لږ ټایم د دې نه مزید زیات کړی شي نو انشاءالله تعالی په تقاریرو کې هم داسې موږ سره طلبا شته چې هغوی د تقاریرو په دغه کې موږ تر مخکې هم لاړ شي. معاذ چې د دغه غونډې د راجوړونکو د انتظامیې نه دی د غونډې په اړه وایي چې په راتلونکي وخت کې هم کوشش کوو چې د مدرسو په سطحه دغه شان تقریباتو ته دوام ورکړو. دا زمونږ میرا یونین کونسل میری په سطحه منیو په دې کې موږ سره 12 مدارسو حصه اخیستې وه. په هغې کې 12 طلبه کرام چې کوم دي هغه د نعت شریف کې وو او 12 چې کوم دي هغه موږ سره په تلاوت کې وو. د بهترین قرتونو او نعتونو د مقابلې نه پس په مقابله کې برخه اخیستونکو ته سندونه ورکړی شو او پوزیشن اخیستونکو ماشومانو ته شیلډونه ورکړی شو. د سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي ضلع شانګله.